یو میاشت سبق مې سره وی خو بس محرومه شو نه. شي بچی ته ولې جاړي؟ شیخ صاحب بس خبر شیخ او دلته قبر خو کله راغلی؟ اوس راغلم. اوس راغلی؟ سار چې سکول ته تلم راغلم. چوټي چې دی وشو بیا دلته راغلی؟ بچی ته خو طالب هم نه پټکی دې نشته ته ولې جاړي؟ خپيو شهید رسې پسې خپيو ډېر زیات. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خانه ما او پرون چې په 400 کې دغه کما افسوسناک او زړه دردونکې واقعیا مخې ته راغلی وه. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب باندې فایرنګ شوی دی، هغه په هغې کې شهید شوی دی. دغې قبر دلته کې تاسو کتلی شئ او موږ تاسو ته ښایو. خو پرون راواخله په جنازه کې په لکونو باندې خلکو شرکت کړی او د هغې نه علاوه دلته کې نن تاسو کتلی شئ د قبر له د پرون نه دا سلسله روانه شوې ده. خلکو دعاګانو له راځي. موږ سره دلته کې خلک ولاړ دي، د لرې لرې ځایونو نه خلک راغلي دي. سره هم څه خبرې کوو چې دوی د چېرته نه راغلي دي. مولوي صاحب څنګه یې جي؟ جی الحمدلله. کوم ځای نه تاسو راغلي یئ؟ مونږ جی د مندڼي علاقې نه راغلي. شیخ صاحب زموږ استاد جی 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 زموږ استاد محترم او الحمدلله الله پاک ډېر اوچت مقام شیخ صاحب له ورکو په شهادت باندې. مونږ د شیخ صاحب په جدایي باندې او په مرګ باندې ډېر زیات خفه یو. په شهادت یې خوشحاله یو. شهادت یې ډېر اوچت مقام دی. شیخ صاحب یو داسې انسان تېر شوی دی چې یو ډېره خوږه ژبه استعمال کړې ټول عمر، او چې چا څه خبرې کړي او که د چا یې هسې بیان هم اورېدلی دی، هغه ټول صرف په KPK کې نه، په ټول پاکستان کې، په ټوله دنیا کې مسلمانان، پښتانه، د پنجاب خلک، د بلوچستان، د سند، ټول شیخ صاحب باندې د شیخ صاحب په مرګ خفه دي. او دا یو عظیم انسان، داسې انسان صدونه پس چېرته تیارېږي او جوړېږي. څه وخت راغلی دې ځای ته؟ زه خو دلته څه کال راغلی یم. اوس د قبر ځای ته څومره وخت راغلی؟ قبر ته خو پرون هم راغلی یم. پرون هم ټوله ورځ ما دا سترګې مې بس اوښکونه مې وچې شوي نه دي. نن بیا سهار نه راغلی. ما اوس هغې سره مې سبق وي، یو میاشت سبق مې سره وی خو بس محرومه شو نه. یتیمانان یې پرېښودلو، هم بس سبق یې راته په نیمه کې پرېښودو. 5 کتابونه یې راسه په نیمه کې راته سبق پرېښودو. بس ظالمانو ظلم وکړو، ډېر جبر یې وکړو. ظالمانو ډېر جبر وکړو. زموږ سبق یې په نیمه کې پرېښودو. زموږ شیخ صاحب په سپینه ږیره باندې هغه چې کوم دی خاورو ته وسپارو، ډېر په بېدردۍ شهید کړو. د هغه سپینه ږیره په وینو باندې سره کړه. دا ظالمان دي، ډېر لوی ظالمان دي. خدای یې تباه او برباد کړي. موږ خو نورې خبرې مخې ته ګنجایش نه شو درلی. زړه مو درد کوي. نږدې شه قدرمنو، دا غټ خو پوهېږي هغې خو جاړي، خو تاسو د دې ماشوم په مخ باندې دا اوښکې کتلی شئ. لوی واړه زنانه ماشومان د پرون نه په دغه اوښکو دي، په دغه ژړا دي، په دغه سلګو باندې دي، او دا تاسو کتلی شئ. بچي ته ولې جاړئ؟ شیخ صاحب بس خبر شیخ صاحب دې لیدلی و؟ ښه. پرون نه په ژړا شوی او دلته د قبر خواله کله راغلی؟ اوس راغلم. اوس راغلی؟ سار چې سکول ته تلم راغلم. سکول ته چې تلم راغلم. سکول ته چې تلې دلته کې راغلې او اوس سکول کور چوټۍ چې دی وشو بیا دلته راغلې او دا به اوس داسې کې؟ صحیح ده. څنګه یې جي؟ تاسو شیخ صاحب سبق وایي؟ موږ دې کال یوه غټه دوره وه، بدقسمتۍ د وجې نه بس دوره پوره نه شوه. بس میاشت سبق مو ویلو، بس شیخ صاحب شهید شو. صحیح. د کوم ځای؟ باجوړ سره تعلق ساتي. صحیح ده. دې خبر خواله څونه وخت وشو چې راغلی؟ خبر خواته مې اوس تقریبا یوه ګنټه به مې کېږي چې راغلی یم. صحیح ده. چې بس بل خوځئ نو بس هغه هلته کې به د هغه ژوند پیکه ښکاري، بیا دلته راشئ. بدقسمت پرون مې ملګرو ته ویل چې موږ بدقسمت یو ځکه چې شیخ صاحب نه لاړې او موږ شیخ صاحب ته راغلي موږ رسېدم. شیخ صاحب به دا ویلو کړي طالبان چې کوم دي هغه حقاني دپاره راځي او دا نعماني ده چې کوم دي دا نعماني زما دپاره راځي. نعماني طالبان چې کوم دي دا ماته د کړي طالبان په نسبت باندې ډېر ګران دي. او بس ژوند وقفانه وکړي دوره مو څه پوره نه شوه. یاره موږ لم ډېر خفه دی. څونه وخت وشو راغلی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما خو تقریبا یو ګنټه وشوه چې راغلی. پرون
چک درې پورې ورسېدم کوم ځای نه رالې دیر د دیر نه رالې شپه مې مار ده شپه دې په لاره وکړه جنازې د نه خطا شوه ختم وسوسته صحیح ده قدرمنو دلته کې تاسو طالبان کتلی شئ کوم په مدرسه کې سبقونه وایي دغه طالبان پټکي په سر باندې ګیره په سر باندې خو دغه خلکه په غوغا دي په مخ باندې اوښکې دي خو بیا تاسو ته دلته کې دغه شانته کې هلکان چې د هغې یعنې نه په سر پټکی شته نه په مخ ګیره شته خو د هغوی په مخ هم د اوښکو یو سیلاب دی بچیه ته خو طالب هم نه پټکی دې هم نشته ته ولې جاړې خپه یو شهید رسې پسې خپه یو ډېر زیات تم د پرون نه په ژړا شوی لم مو پسې جاړي او ته یې د کوم ځای زه راځړم راځوړو شیخ صاحب دې لیدلی و میلاو شوی ورسره وي چېرته وي؟ جومات ته به ورته لمونځ له مولوي صاحب څه به راته وایي بس زما محترمو زه د دې میډیا په وسیاست باندې تاسو ته د الله د قرآن یو آیات تلاوت کول غواړم الله قرآن کریم کې فرمایي تبارک الذي سورة ملک الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله فرمایي چې ما مرګ هم پیدا کړلی او ما ژوند هم پیدا کړلی خو دا مرګ یې هلته کې د ژوند نه مخکې کړلی حالانکې مخکې ژوند راځي وروستو مرګ راځي لیکن الله رب العالمین هلته کې مرګ مخکې کړلی معلومه د دې نه دا شو علمات مختلف قسم تعبیرات راوباسي خو معلومه دا شو چې اصل ژوند حقیقي ژوند دا د مرګ نه وروستو چې دا کوم د ژوند نه وروستو چې دا کومه زندګي ده چې مرګ ورته ویلی شي دا ژوند دی د دنیا د خو 2.5 منټه د امتحان دپاره د ازمایش دپاره یو ژوند دی زما محترمو د خدای د قرآن فیصله ده او زموږ په هغې صبر دی زموږ بالکل د خدای د قرآن سره په دې خبره کې اتفاق دی چې الله سچ ویل دي الله حق ویل دي موږ به هم مرو دا ټول به هم مرو وروستو به راځي هغه به هم مري خو خالص زما محترمو جاړو په دې پریشانه په دې یو چې زموږ شیخ صاحب مبارک نور الله مرقده هغه ډېر د حیا او د عزت ژوند تېر کړی و ګیلمن په دې یو چې شیخ صاحب د بیانونو د وجې نه د شیخ صاحب د واعظ او نصیحت د وجې نه د شیخ صاحب د درس او تدریس د وجې نه چې زمونږ په کورونو کې کومه حیا راغل وه زمونږ زنانو کوم د حیا صادر او د حیا برخې په سر کړلوې زمونږ په نوجوانانو کې کوم شعور راغلی و د دین سره کومه وابستګي به د خلکو د شیخ صاحب د برکته د شیخ صاحب د واعظ او نصیحت د برکته راتله زما محترم ټول ژوند شیخ صاحب په 2022 کې زما د شیخ صاحب سره فراغت شوی دی او زه په 400 کې راغلی مزه د سوات نه خالص او خالص د شیخ صاحب په مینه او محبت کې ما نه نعماني پیژنده نه مې د نعماني محتمم پیژندو ما د شیخ صاحب مدرسه او د شیخ صاحب لازم او بیا هغه تقدیر ته ګوره چې الله پاک په منځو کې پاتې کړم دا تقریبا 2026 شروع دی او د شیخ صاحب په مشورو باندې به مجون تیرو کوم مته د پاتې کېدو د شیخ صاحب په مشوره پاتې شيو چې د مدرسې آغاز مې کو د شیخ صاحب په سرپرستی کې میګړلې بیګامې ملګرو ته وی جمعات مخې ته ما د شیخ صاحب نوم زما د جمعات باندې سرپرست اعلی لیکل شوی دی لیکن نن شیخ نشتی سرپرستی به څوک کوي که څه ټینشن پریشانی براله موږ به شیخ صاحب د مخامخ شو 2 منټه کې دنه به زموږ مسلې الله حل کړي پریشانی به ختم شو تسلی به میلاو شو زموږ خو قسم دي زموږ خو ملاګانې ماتې شوې زموږ خو سترګې هوچې شوې زموږ خو زلونه چې دی نه دا اراره شو زموږ خو وجود ټوکړې شو موږ خو ټول مړه شو موږ خو یتیمانان پاتې شو زموږ نعماني خو خواره پاتې شوه د حقاني خو شیخان ډیر دي مشران ډیر دي خو زموږ نعماني به څه کوي د نعماني هغه طالبان چې پرون د شیخ صاحب په انتظار کې وو طالب راته وی د دې نه په پرون له شیخ صاحب وینا وکړه چې طالبانو په ما پسې بیا ګېټه پورې مه راځئ سبا نه شیخ صاحب د خو الله ښودل وه چې ژوند دې لږ پاتې دی د شاګردان در سره مینه کوي د شاګردان در سره محبت کوي دا تاله راځي تا ته استقبال ته ودرېږي تا د ګاډي نه ډېر په عزت باندې راکوز کړي طالب وي د پرون نه شیخ صاحب وینا وکړي چې هلکه ما پسې به بیا نه راوځئ ما پسې بیا دلته مه راځئ طالبانو خو وی چې مطلب شیخ صاحب په خپل کلاس ته راځي او په مسند بګینی طالبان په انتظار دي 2 منټه فاصله پاتې دا خبر راغی چې شیخ صاحب تاسو نه لاړو طالبانو تاسو چاله راغلی طالبانو تاسو چې د کې پکې د پاکستان د ګوټ ګوټ نه راجم شوی د چا د خاطر هغه نشته خو نن د خاورو د لاندې ده ما محترمو زه دا خبره کول غواړم اشنغر ډیره زرخیزه علاقه ده او زرخیزه ځمکه ده اشنغر چې دی نه ډیره آباد ځمکه ده او ډیر لوی جید علما کرام پیدا کړي او پیدا بږي زما د شیخ په شانتي هستی به بل رانه شي زما د شیخ په شانتي فصیح عالم به بل پیدا نشي هغه شانتي محقق عالم به بل پیدا نشي هغه شانتي په بخاري او په ترمذی باندې مین عالم به بل پیدا نشي او الحمدلله بیا هم
د شیخ صاحب په زامنو کې الله پاک انس احمد صاحب شیخ صاحب محترم هغه هم شیخ دی د ترمذی درس ورګي ما اکثر ملګرو ته ویل ما د چارسدي چې څومره مشران علما دي د دوی په مرګ باندې اکثر د دوی د خاتمه به وشي او د هر څه به ختم شي واحد ما یو شیخ صاحب د خپل یو بچی دی عالم دی بل ډاکټر دی لیکن دا غي عالم داسې تربیت کړل چې په کومه طریقه باندې شیخ صاحب روان دی په هغه طریقه باندې ان شاء الله دا به قدم په قدم رواني زمونږ د طالبانو به سره هم ملاتړي زمونږ د عوامو به سره هم ملاتړي او ان شاء الله څنګه چې زمونږ مخکې په نعماني باندې اعتماد څنګه چې مخکې د نعماني تمنګ راغلیو درسونه زده کړلي موجوده طالبانو ته هم چې مطمئنه اوسئ مخکې تاسو د عام شیخ شاګردان به اوس به تاسو د شهید شیخ شاګردان دي موږ خو فخر به دې خبره کوو چې زمونږ د شیخ نوم مخکې عام شیخ او شهید شیخ دی او شهید خو هغه مقام دی چې رسول الله مبارک فرمایي زه غواړم چې زه د ژوندې شم او مړ شم او شهید شم او بیا ژوندې شم او بیا شهید شم بیا ژوندې شم او بیا شهید شم زمونږ په دې خبره باندې صبر دی او خالص درد خبره راکوي چې زمونږ شیخ صاحب ډیر په بې دردۍ لاړو زمونږ شیخ صاحب ډیر ګیلمن تللی الله لا چې الله د کوم خلکو لپاره چې ما 15 کاله قربانیان ورکړي مهنتونه وکړو خپل خوبونه قرضا کړو خپل خولې مې توی کړې جدوجهد او مسلسل کوششونه مې وکړو هغه خلکو تاسو له داسې په بې دردۍ الله تعالی راولېږلم نن به عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دغه استقبال ته ولاړي دا د ابوبکر صدیق د خاندان شخصیتو دا د مور د طرف نه د رسول الله مبارک په سعادت خاندان کې داخلو الته خو حسن او حسین دا خو د کربلا میدان دی د کربلا د میدان یو کړی منګو تاسو برون په خپل سترګو باندې وکړه چې دا ټول علاقه پرون دا څومره علاقه چې دا ټول چې دینه د نوجوانانو مشرانو کشرانو ځوانانو بوډاګانو او دا ډکوا خلک د شیخ صاحب په محبت کې راغلیو او تقریبا پرون په شلکم پشپک بجې باندې جنازه شوې ده او تقریبا د 12 یوې بجې پورې چې دینه د عثمانزو د ورکوټه وندې کې بای پاس خار کې دومره خلکو عقیدت کړل محبت کړل الله پاک جل جلاله د ټول خلکو عقیدت او غمین هغه محبت په خپل دربار علی کې قبول او منظور وګرځي او څنګه چې زمونږ مخکې په 400 باندې اعتماد او په نعمانیه باندې اعتماد او په دې خاور باندې زمونږ یقین او زمونږ اعتماد او موږ له ټول دنیا تر دې خاور نه خیر تل ان شاء الله بیا به هم دغه شانتي کیږي او د شیخ صاحب برکات به ان شاء الله د مرګ نورستم په امت باندې باقی کیږي صحیح مهرباني جی